پېښور نیوز کې هرکلی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کله هم په ملک کې ګرمي زیاته شي نو د وابډا او د عوامو د یو بل سره د تاوتریخوالي کومه سلسله د هغه شروع شي او وجه یې دا چې په ګرمۍ کې د زیاتې ګرمۍ د لاسه هم لوډ شیډینګ شروع شي او ورسره عوام د سختې پریشانۍ سره مخ کیږي. دا وخت موږ کوشش کړی دی چې موږ خپل سټوډیو کې د لوډ شیډینګ په حوالې سره هغه ټولې مسلې چې کمې پیدا دي یا پاکستان ته مخې ته دي په هغې باندې خبرې اترو کو. پاور انجینیر وقاص ګنډاپور خان اسسټنټ ډایرکټر ټویټا موږ سره دا وخت کې موجود دی. سر السلام علیکم. السلام. څه وجه د بجلی کې لوډ شیډینګ کله چې ګرمي شي بیا زیات شروع شي د دې څه وجوهات دي؟ میډم د دې سټریټ فارورډ یوه وجه نه ده، د دې مین وجوهات کې دی یو ټیکنیکل ایشوز دي، د کې ایڈمنسټریشن ایشوز دي، د کې پلانینګ ایشوز دي. اوس چې کوم مطلب د پاور انرژي چې کوم سټانس دی چې اوس کوم بجلی شارټ فال دی هغه پرون هم ټویټ کړی وو انرژي پاور ډیولپمنټ او نن هم هغه ټویټ کړی وو. پرون هغه ویل چې موږ چې کوم ټوټل ډیمانډ دی هغه 24,100 میگاواټ دی ټوټل ډیمانډ. خو د موږ چې کوم پروډکشن دی ټولې صوبې د ټول خیبر پښتونخوا بلکې ټول ملک دا ټول ملک ایکچوال مین ایشوز دا دی چې دوسره دې ته موږ ریسرچ کې یو پرابلم سټیټمنټ مطلب یو پرابلم راشي دا هغه سټیټمنټ څه دی هغه کې فیګر څه دي چې کله مطلب ما سره هغه پرابلم سټیټمنټ فیګر صحیح راشي نو بیا به زه د دې حل صحیح را باسم. نو دو چې کوم دا فیګر بیانې لګیا دي آی ډونټ بلیو چې دا ټیک دي که نه. دو خو مطلب یو مطلب میډیاټایزیشن دپاره یا خپل یو سیاسي دغه دپاره یو فیګر ورکي خو ایکچوال هغه نه وي. اوس د مونږ چې کوم دې سره هم د لوډ شیډینګ مسلې دا هم یو کړي ده بیسیکلی وابډا مین چې کوم د پاور سیکټر سره د تعلق دی هغه درې غټ ډپارټمنټ دي، یو ان پی سی سی، یو پکې ان ټي ډي سی اینڈ یو پکې مطلب د ډسټریبیوشن کمپنی څخه کم دي چې کوم کې د پېښور والا پیسکو هم یو ده ټیسکو کنه. نو اوس مین ایشو دلته دی چې د ټیسکو ول چې کوم لکه ډیمانډ چې کله زیات سي نو پروډکشن پکار زیات سي کنه. خو چې کله تا ته پته نه چې تا ول ډیمانډ څونه دی یا ډیمانډ به تا ته الته پته لګی دی چې دا پرابلم سټیټمنټ دغه د تا ته مطلب د خپل عوام پته تا ته د خپل چې کوم د انفراسټرکچر لیول پته چې مطلب زما ډیمانډ ایکچوال څونه دی خو هغه ایکچوال دو ته پته نه وي نو دې دپاره دو هوا کې بس تیر ولي که نه که ولګېدو خو ولګېدو که نه لګي. نو اوس دو وایي لګیا دي چې د موږ ټوټل ډیمانډ 2400 دی 24,000 میګاواټ خو موږ پروډکشن دی 22,000 میګاواټ. دو وایي چونکې تربیلې کې څه ایشوز دي هغه له وجې نه 3300 میګاواټ شارټ فول تربیلې له وجې روان دی. دو وایي چې موږ مطلب نور هم په دې کې اور کم کړی دی موږ له بل ځای نه بجلي راخیستې ده که نه. نن سهار دو یو ټویټ کړی دا ټول اوورال کې پاکستان والا خبره کوم لګیا ما ولې چې د دې چې کوم دغه نه دا دوی چې وایي دا کوم ټیسکو والا او ټیسکو نو د انرژي ډپارټمنټ حماده زر چې کوم اوس منسټر دا غوي لګیا دي. اوس دوی نن سهار یو ټویټ کړو چې د مونږ چې کوم شارټ فال دی هغه 593 میگاواټ ترالو. اوس تاسو اسی اندازه وکړئ پرون دوی چې د مونږ 1500 میگاواټ دی اوس د مونږ 593 دی لکه شارټ فال ډېر کم شو کنه. آیا لوډ شیډینګ هغه حساب سره کم شوی ده نه ده کم شوی نو دا مطلب یو اسې یو خبره کوي لګیا دي کنه. اوس به دا ټوټل چې کله پلانینګ اینڈ ان پی سی سی ان ټي ډي سی یو پیج تر راسي کنه نو بیا به دا مسله حل کیږي. فلحال دو ته پته هم نشته دو بس هغه میډیا د لپاره یو خبره ورکي خو هغه ایکچوال خبره نه یو ټویټ وکړي یا وټ ایور چې سره موږ کنه. ټیکنیکل ایشوز دي ټیکنیکل ایشوز کې دا چې ما ته وولټیج دو راکوي 220 په زیدو مونږ ته راکوي 120 چې کله 120 وولټ دی ما ته راکوي هر چا کور کې سټیبلایزر لګولی دی. بالکل جی زه چې سټیبلایزر ولګوم زه خو خپله بجلي پوره کوم دا سټیبلایزر خو چېرته بجلي خو جوړوي نه که نه دا شاته نه امپیر زیات کي نو چې کله امپیر زیات کي هغه له وجې نه لاسز زیات سي لاسز زیات سي او لیټ سپوز اسې سیسټم کې 100 روپو کې 50 روپۍ نقصان کیږي لګیا دي دو قصدن بجلی وولټیج کم کی هغه له وجې نه 50 بجې 70 روپۍ نقصان را روان دی. نو د دې مطلب د دې چې کوم دا ټیکنیکل پرابلم دی ټیکنیکل پرابلم کې دا یو پرابلم دی د دوی چې کوم انفراسټرکچر دی هغه هم ډیولپ کیږي نه لکه زه یو کور ته ګاډی والم که نه میډم او هغه ګاډی زه ریپیر کوم نه نو څه به کیږي هغه ګاډی به سلو به خیرنیږي به بیا به مطلب یہاں سے پس به سب مات شي زه به نه ټیک کوم بالکل هغه به
په کال کې باغ گاډي خراب شي بالکل حالانکه موږ 20 سال گاډي چلو مینټیننس یې کوو نو موږ بلکې مین مسله دا ده کنه چې مینټیننس د پر پروسیجر نه خاجي ټول نغټ ایشو دا دی وابډې کې چې مینټیننس د لپاره اس دغه نسته لګه ایش نه دی د ما ملګری دی موږ سره هغه اوس خو اس ډي او دی هغه به مطلب ډېر انټلیکچوال کس دی ډېر تګړه کس دی کنه خپل فیلډ کې ډېر ایکسپرټ دی هغه ریسنټلی په خپل فیسکو کې دی هغه بلوال کې هغه داسې وکړو چې هغه مطلب د لاسز کمولو لپاره هغه یو ویب سایټ دغه دی سافټویر دی هغه باندې کار وکړو نو خپل تقریبا یو 78 लाख रुपए خپل ډپارټمنټ ته फायदा ورکا دغه سي هغه اپ جوړ کړي او داسې نوې ټیکنالوژي راځي لکه دنیا ډېر مخکې روانه ده کنه موږ الته ولاړو نو دا هم یو ټیکنیکلی شو دی چې موږ نه خو مطلب نوې ټیکنالوژي راولو صحیح ده او هغه زړې کې هم د مینټیننس او د دې شذونه او دا خبره ده صحیح ده نو کتا سو وګڼئ نو سکه دي شي چې بل چاته دا بل ملک تک فرض کې دا ټوله هغه په حواله کو د بجلی دا نظام نو تاسو څه غواړئ چې د دې سره به د غوي پاکستان حالات خشي بل ملک کو به مونږ وحواله کو خداغو طریقې کار به ډیفرنٹ دي څنګه چې مونږ ته ملک یو شی په حواله کوي بیا راته چې دا ټیک کا نو هغه د پاره ته چې یو کس ته یو شی ورکې کنه نو په کار د ځای کس اتورایز کې ته په منځ کې هغه نه تاسو نه کې نو هغه بیا سټپ نسی اخیسته هغه یریږي صحیح ده نو دا هم یو شو دی دا لکه یو سایکولوژیکل ایشو شو کنه دا عام یو افیسر کنه صحیح ده ولس اطمینان ورکولو د پاره ولس او د وابډه ترمنځ همیشه تاوتریخوالی پیدا کیږي بیا چې څنګه لوډ شیډینګ شروع شي نو بیا عوام را پاسي او په فیډرو باندې یا په وابډه باندې پتراو شروع کی نو عوام خو تاسو د دې ټیکنیکل خبرونه به خبره ده تاسو څنګه کولای شئ چې عوام هم مطمئن او بجلی هم لوډ شیډینګ لکم شي جی میډم اصل کې داسې دي چې عوام ته هم پکار ده اوس لکه د رولر ایریاز کې عوام بالکل نه ورګي خاجي خاده دې حواله سره خبرو کوي دا هم ډېر غټ ایشو دی لکه یو اس ډي او ما لګولې دی وابډي ول لګولې دی په یو علاقې باندې دلته خو اس ډي او نه دا ډیماند کوي چې ته میکسیمم ریونیو جنریټ کې خپل دغه د پاره خپل سب ډیویژن د پاره لکه لیټ سپوز یو دغه دی ریکوري دی ته وایي کنه چې تا ریکوري 100% دی خاجي نو اوس چې تا ریکوري خی نو تا مطلب تا اس سی آر انوال کانفیډنشل رپورټ چورته په ګورنمنت په کاته کې هغه د تا خی مطلب د تا ګورنمنت تا پروموشن هم کیږي یا داسې ټایپ کنه نو اوس الته یو اس ډي او لیټ سپوز الته ټانک ته واسطه ولو کنه الته خو لوډ شیډینګ ډیر زیات ای رولر ایریا کې لوډ شیډینګ ډیر زیات ای نو هغه غریب مطلب الته د عوام باندې لیټ سپوز د یو کمپین چلای د خلکو چې کوم د کونډه مافیا خلاف سرکار کوي نن به د هر یو کس سیاسي س اپروچ یا س اپروچ وي نو هغه وجنه د یریږي کنه نو عوام هم پکار دي چې د وابډا سره د کوآپریشن کوي حاجی نو عوام هم کوآپریشن نه کوي لګیا دي خو یو خبره بل هم ده میډم حاجی چې کله هم په ډومېسټک لیول باندې دتا شارټ فال ناراضي ډومېسټک بجلی لکه چې استعمال کم دی کنه لیټ سپوز 100 روپۍ ما سره یو 100 روپۍ وزو استعمالوم ډومېسټک یو 20% استعمالي کی د نور ټول چې کوم د انډستریل لیول انډستریل لیول خو ټول مطلب جنریشن کیږي لګیا دی او ته پیمنٹ هم کیږي لګیا دی یو انډستری خو چوري نسی کولای کنه وابډه اوس هم لکه پاکستان کې ټول نغټ ډپارټمنټ دی چې کوم ټول نه زیات ریوینیو جنریټ کوي حاجی په دې کې بیا هم یو خبره ده چې آیا پاکستان چې جوړ شوی دی په سر کې سونه هایډل جوړ شوی دی هایډل پاور پلانټ مطلب د بجلی باندې چې کوم ډیم باندې چې کوم چلی کنه صحیح ده دا مفت بجلی جوړیږي او انوایرنمنټلی دا مطلب لګ خام وي بیا ته هم وي اوس ګورنمنت راسي یو ګورنمنت راسي هغه پی پی پیز کنه لګا دا تھرمل پاور پلانټ چې کوم ورته دی کې مطلب پټرول باندې هم جوړیږي دی کې دغه باندې هم جوړیږي کویلې باندې هم جوړیږي ډیزل باندې هم جوړیږي مونږ ګورنمنت غریب دی لګا دا هر چاته پته ده چې مونږ ګورنمنت غریب دی ګورنمنت سره چې پیسې نه نو دا به دې ته څنګه پیسې ورکړي څنګه به بجلی جوړي الته خو سیاسي پوینټ اف ویو سره دو خلک به هم خوشاله وي مون مین مسله خدا ده کنه مون خلک اویر کو نه مون خلک مینیپولیټ کو بالکل صحیح ګورنمنت چې کوم د وزیران وی سو کوم وی کنه دا خلک مینیپولیټ کې دا لپاره یو فیګر ورکی چې پرون شارټ فال دونه او نن شارټ فال دونه ده صحیح ده اکچولی هغه سن سترګو کې ولا شګي واچي هو بس اکچولی اخته داسې نه نو اوس تاسو اسې اندازو کوي لکه دو
دوی ورځې مخکې ویل چې 1500 شارټ فال دی ها نن دوی وایي چې موږ ورکم کو 593 شو نو تاسو بلیو کوئ چې پارون دومره ډیر غټ پارون بیا په کار ده کنه چې پارون 10 غنټه لو شیډینګ دا نن په کار ده چې 5 غنټه کیږي آیا دا شوی دی دا څنګه دي شوی کنه نو چې کوم هایډرو پاور والدي هغه د دینه مخکې سو پروګرام مخکې مون سره هغه هم ناسو او دا خبره کوله چې خډيره بجلی پیدا کیږي جوړیږي نو د اوبو ارزانه بجلی چې دا ولې زموږ په ملک کې اوبو خو څه کمې نشته دی د دې حوالې سره تاسو لګوای چې ولې د دې ارزانه بجلی نشي پیدا کېدی او تاسو ترمل طرف ته چې اشاره وکړه نو دغه سایډ نه خو په ګرانه باندې کېږي او انوایرمنټل سیستم هم ورسره ډسټرب کېږي نو تاسو څه وایئ میډم د کې ډېر وجوهات دي ښه جی لکه یو ټرم دی 360 ایوالویشن کنه لکه چې یو سیس ته ګوره یو مسلې ته ګوره چې هر طرف ته ورنو ګوره کنه نو بیا ته اندازه کې داسي چې مطلب مسله چرته ده ښه جی نو دا یو مسله نه ده زه ګلټ سپوز یو اس ډي او یا پسکو ګرام کم کنه نو دا به زه لګ زیاتی کوم کنه نو دا فل لکه پلانینګ اوس دا درې ډپارټمنټ دي کنه لکه د یو ډپارټمنټ درې ډپارټمنټ خپل کې کوارډینیشن نشته یو ان پی سی سی یو ان ټي ډي سی ایو ډیسکو چې مطلب دا پسکو دا ټوله د دوه اپت کې څه کوارډینیشن نه ټیک شو نو ملک لیول باندې چې کله پلانینګ کیږي کله یو انډستریز ډپارټمنټ دی هغه به یو انالیسس کړي چې مطلب 5 سالو کې به دونه انډستریز لګي اوس دونه انډستریز د لپاره دونه بجلی بم پکاريږي نو اوس دا به چاته وایي دا خو به دې ته وایي کنه مې پر دغه د ان پی سی سی ته وایي یا ان ډي ډي سی وابډه ته وایي کنه آیا وابډه به دوه خبره مني یا آیا داسې چې ته فارم سته چې مطلب د ورته وایي او هغه دوه خبره کنسیډر کړي تاسو به عام لیول کلی کې هم داسې نوٹ کړی وي یا عام پېښور کې چې اول روډ راشي ښه زبردست روډ جوړ شي بیا پکې پایپ راشي نه لکه د موږ کوارډینیشن نشته بالکل نه د موږ د فاینانس ډپارټمنټ کوارډینیشن شته نه د موږ غټ غټ ادارې دي دا هغو کوارډینیشن شته نو دا غټه مسله تاسو چې دا څنګه زموږ یوت به تاسو ته ووایم نو په ټول خبرو باندې که زه وایم تاسو رسئ ټیکنیکل پوینټ اف ویو سره هم رسئ او په دې کې چې کمې درمیان کې مسلې دي په هغې هم تاسو پوهه لرئ نو بیا ستاسو په خیال باندې چې دا دونه په غټو غټو عهدو باندې ناست دي د وابډا په حوالې سره دا خلک لرې کړي شي او تاسو ته مقدر کړي شي نو بیا به دا ارسه سیستم کې چینج راشي میډم دا خبره تاسو ډېره ښه وکړه خو دا ډېر مشکل خبره ده لکه پریکټیکلی دا ډېره مشکله ده کنه نه نه هغوی په لیول باندې که دا دونه معلومات تاسو لرئ هغوی سره به کوارډینیشن نوي خلک دې دپاره نه دي ښه چې د مونږ سیستم ښه شوی دی دنیا ډیره ګلوبلایز شوه زه په خپل کور کې ناست یم زه امریکن سیزنز ګورم زه امریکن ویډیوز ګورم نو ماته آیډیا کېږي چې دنیا چېرته روانه ده او زه چېرته روان یم که نه نو دې دپاره یوت کې اویرنس شته دې کې شک نشته مونږ یوت فیډ اپ شوی هم دی له زوړ سیستم نه که داسې چېرته اوسي خو دا پاسبل نه ده خو اوسي نو بیا به ډیفینیټلی ډېر فرق به راځي ډېر فرق به راشي راځي به بالکل خو دا پاسبل نه ده لا لکه دیس از ناٹ پریکټیکل انجینیرز حوالې سره تاسو څه وایئ چې د هغوی دا چې کوم نوي انجینیرز دي زموږ د بجلی په د مد کې دوی خپل کنټریبیوشن نه کوي دوی خپل خبره مشرانو ته نشي وړاندې کولی او که دوی وړاندې کړي نو هلته نه پې عمل صرف په دې وجه نه کېږي چې د ملک غریب دی یا وابډه سره دونه پیسه نشته نه وابډه خو نه ده غریبه پاکستان کې ټول نه غټ ډپارټمنټ چې کوم دی ریونیو جنریټ کوي هغه وابډه ده لکه هسې تاسو اندازه وکړئ یو انډسټریز نه دو پر منت کروڑو کې بیلونه علي کنه لکه ډومېسټک خو ډېر لږ بیلونه یي کنه نو وابډه خو ډېر زیاته ریونیو جنریټ کوي خو ریونیو مینیج کول هم یو شی دی کنه ماته چې خدای ښه ډېر پیسې راکړي او زه مینیج کولو دغه نه لرم یا زما انټرست نشته د مینیج کولو نو هغه پیسې خو به بربادې شي بالکل صحیح نو دا داسې نه ده بل ینګ انجینران داسې دي چې میډم ما چې کله انجینرینګ کوله هغه ټایم مونږ په کلاس کې وو تقریبا 140 کسانو نن په الکتریکل انجینرینګ کې په ډېرو یونیورسټیانو کې ایون په یو ای ټي پېښور کې هم سیټونه فارغه پاتې شوي دي نو د خلکو هغه انجینرینګ نه هم ټرست دغه شوی دی لکه تا ته چې مطلب تنخواه تا ته صحیح نه ملاویږي ته به خپل کار کې ولې انټرست اخلې لکه یو ایس ډي او لږ تنخواه یي که نه نو هغه به ولې دونه زیات انټرست اخلي هغه باندې هر ټایم یو سوشل پریشر وي چې مطلب دما ملګری دی هغه بزنسمین دی هغه یو کور هم جوړ کو هغه مطلب ګاډی هم واخیستو زه ایس ډي او یم مطلب افیسر کس یم او زه یو شی نسم کولی نو هغه سوشل مطلب پریشر اینډ دغه له وجې د هغه مطلب یو سایکولوژیکل هم
دغه راشي نو هغه له وجه نه هم کار شي نشي کولای صحیح که ډېر کمپیټنټ کس یو ډپارټمنټ راشي کنه هغه غریب یو 2-3 کالو کې ډېر شاته سي غریب هغه کارونه کول پرې دي دلته اډیټ وال خبرې راشي دلته ډېر زیات خبرې راشي چې مطلب هغه له وجه نه هغه کار یعنی که تاسو مطلب دا دی چې په سیستم کې ډېر څیزونه چې دي نو هغه درست کولو ضرورت دی جی بالکل نو د موجوده حکومت حوالې سره تاسو موږ ته څه وایئ چې دوی هېڅ څه بهتري رانویستله بنسبت د نور هغه چې کم وایي د 75 سالو ګند دی او هغه که نه دا هم د هغې حصه شوله میډم اصل کې داسې دی چې ته کله چینج راولې که نه نو چینج دپاره صرف دا نه دی چې مطلب تو نیت وکړې او چینج به راسي بالکل صحیح چینج دپاره به تو یو سټریټجي جوړې ښه جي ښه چینج دپاره یو داسې خراب سیستم چې څوک ټیکوي که نه ډېر عقلمند کس ورته پکاري لکه لیټ سپوز زه اے بی سی ډي څوک هم کیدای شي زه هغو ته وایم چې دا کرپټ دي او داسې اے بی سی ډي نور کسان دي ایکس وائی زیډ هغه ما مینیپولیټ کی او کرپشن هم کی او ماته پته هم نه زه هم لکه دا ټیک دي نو د له وجې نه خو هغه سیستم خو اکچوال ټیک نشو کنه بالکل صحیح اول خو به تو سوچ کې چې مطلب سیستم زو څنګه ټیکولای شم نو هغې لپاره به پراپر یو صرف نیت به نه کې پوره یو ورکینګ به کې ما ته نه لګي چې د ګورنمنټ کې داسې د دو دغه ټیکي ډېر کارونه داسې شروع کړو چې انټرسټ یې نه دی اخیستی انټرسټ خو څه میډم ځکه چې دا خو د عوامو سره ډایرکټ تړلې خبرې دي چې په کم ګورنمنټ کې بجلی ډېره نه ځي مهنګایي کمه شي نو عوام هغه ګورنمنټ چې دی نو هغه زیات اپریشیټ کوي بټ چې په کمې کې لوډ شیډینګ زیات شي نو خلک وایي دا څه حکومت دی او د دې کار ټیک نه دی اصل کې میډم دا مطلب موږ په عوام باندې هم ډیپینډ کوي چې موږ عوام څونه اویر دی ښه جي دا هم خبره ده بالکل لکه موږ عوامو هلته به وایي چې بجلي نشته وابډې وال دفتر به هم ماته وي خو هلته به بیل نه ورکوي لکه دا څونه د افسوس خبره ده چې مطلب زه دونه مطلب بیل نه ورکوم او هلته توړ پھوړ کوم لکه ډبل سټنډرډ دی دا که نه نو عوام هم انوالو دي لکه یو دومره غټ سیستم چې خرابېږي که نه دا د یو کس قصور نه بیل نه ورکوي بیا څوک چې د څنګه چې تاسو ووایئ که نه چې په ډومestic لیول باندې خو خلک مجبوره دي او خو بیل کور نه کړي میټر ته وویسي تاسو څه وایئ چې کوم ځایونو کې بیلونه ورکړي کېږي هم خلک درته په خیرو باندې سر دي نو ما اوس چې کوم لکه دا شاته ګورنمنټ نه داسې یو دغه جوړ شوی دی چې کوم علاقې کې لوډ شیډینګ کمه وي مطلب ریونیو زیات جنریټ کېږي ان سینس لکه خلک چوری کمه کوي نو هلته لوډ شیډینګ کموي لکه اوس حیات آباد کې دغسې کې پی کې 150 فیډر داسې دي مردان فیډر دی یو پکې هلته لوډ شیډینګ ډېره کموي بلکې نه هونه کې برابر وي بیکاز هلته خلک بیلونه ورکوي خو ټیکنیکلی هلته هم ایشو وي هلته یو هوا راسي که نه دنیا کې چېرته هم داسې نه وي چې مطلب یو وړوکې نمونه هوا راسي او تا کور له بجلي لاړه سي یو ورځې دپاره اوس هم حیات آباد کې چې لږ هوا راشي که نه نو بجلي یوې ورځې دپاره خو به ته بیا انتظار کوې چې مطلب که سبا د چېرته پیپره وي ایم ایس والا یا که چېرته آنلاین پیپره دی نو د دې څه وجو لکه د دې به کوم څه وجوهات دي چې معمولي زل باران راغلی نه وي او زموږ بجلیانې لاړې خلک درته بیا ډېرې خیرې کوي چې دا څنګه پاکستان دی چې په دې کې معمولي دغه نشي واپډه والا برداشت کوي میډم زه به تاسو ته یو خبره وکړم خبره ډېره اوږدوم خو شارټ کې ختموم زه په حیات آباد کې پاته کېږم هلته یو ځل درز وشو که نه زه ناست وم کور کې څه چلو شو موږ چې بهر راووتو یو ماشوم یې لاس داسې کو 11 کې وي لایني 11 کې وي هغه ته یې لاس وروړو نو هغه ماشومه درس شو نو هغه لاس یې وسوځېدو هغې خوش قسمتي دا وه چې هغې مطلب دا ځای ټچ و دیوال سره نو بجلي داسې بایپاس نو مړه نه شوه که نه اوس آیا تاسو وګورئ کله چې پی ډي اے د ډیولپمنټ اتھارټیز چې کوم وي دو بایلاس جوړوي بایلاس کې دو دا نه دي ډیفاین کړي چې مطلب ما چې کوم کور دی د هغه ټیرس به سونه راباسم بالکل صحیح آیا چې ټیرس سره چې کوم ماشوم خو نه پوهېږي بالکل جی بالکل ماشوم سون لکه خطرناک او بل اوس دی کې د ګورنمنټ دا قصور دی چې هغه بایلاز نه دي جوړ کړي خو چې کوم کس کور جوړی لګیا دی هغه ته خو د خپل ماشومانو فکر کول پکار دی که نه پکار بالکل صحیح تاسو شپږ فیټ که زه کور بهر راوباسم نو څه چل به وشي ټیرس راوباسم که نه ټیرس باندې خو زه اوده کېږم خو نه که نه نه کمره پرې جوړوم ټیرس یې بهر راباسلی بالکل لاین سره که نه نو دا ما اسې یو تاسو اگزامپل درکو لکه مطلب یو طرف نه مسله نه ده اوس ګورنمنټ دا مسله ده زموږ سره دا وخت کتونکو موجود پاور انجینیر وقاص ګنډاپور وخت کمې په وجه باندې تاسو موږ ته ډېرې په صفا الفاظو کې خبرې وکړې ډېر په واضح الفاظو کې تاسو موږ ته د واپډا په حوالې سره د ټول سیستم چې کوم نقصان دی په هغې باندې تاسو موږ سره خبره وکړله تاسو ډېره د راتګ شکریا به وایو او کتونکو همدا و د نن پېښور نیوز ما ته اجازت راکوئ د الله پامان